أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم. سورة بقرة کے اللہ تعالی اول مومنان نتا د مومنانو صفات ذکر کړو، یعنی د مومنینو ذکر وو، بیا پسې د منافقینو ذکر وشو، سبکې د کفارو ذکر راغی، کفار قسم مشرکینو د هغې ذکر هم وشو، بیا په کفارو کې اهل کتابو، اهل کتاب کې دوه ډلې، یو نصارا او یو یهودیان. یهودیان هغه خلک چې د موسی علیه السلام تورات هغې ته ورکړی شوی او د موسی علیه السلام منلو والا وو. عیسایان چې د حضرت عیسی علیه السلام منلو والا وو. نو په دې رکوع کې دا پنځمه رکوع د سوره بقرې ده. په دې کې الله تعالی بیا دغه موسی علیه السلام چونکې بني اسرائیلو کې و، نو دغه بني اسرائیلو ذکر وشو. بني اسرائیل چونکې ډیره زمانہ داسې تېره شوې وه چې په هغه کې بني اسرائیل تقریبا په بني اسرائیلو کې 4,000 پیغمبران د حضرت یعقوب علیه السلام نه واله د حضرت عیسی علیه السلام پورې راغلي وو. نو ظاهره خبره په هغه کې به ډېر انقلابات هم راغلي وو، په هغه کې به ډېر خلک خم تیر شوي، په هغه کې فساق هم تیر شوي، فجار به پکې تیر شوي، په هغه کې به د انبیاو منلو والا مو، د انبیاو قاتلان هم پکې وو. نو الله تعالی په هغې باندې څه نعمتونه هم ډېر زیات کړي وو. نو په دې د دې نه بعد د 5مې رکوع نه بعد او د 40 آیات نه بعد تقریبا د الف لام میم د آخري پارې پورې 123 آیات پورې چې دی ټول د هغه بني اسرائیلو ته خطاب دی او د هغې باره کې د هغې چې څومره ښه کارونه او بد کارونه او هغې نعمتونه ټول الله تعالی دلته ذکر کړي دي. چونکې د په مدینه کې او په عرب ممالک کې هغه بني اسرائیل یا یهودیان چې ډېر زیات وو، او چې یهودو الله تعالی یهودو ته په داسې طریقې سره خطاب کوي چې دی ایمان راوړي، ځکه چې یهود اهل کتاب وو. نو چې دا پړه لیکه طبقه چې کوم دا ایجوکیټډ طبقه دا کله ایمان راوړي، نو ظاهره خبره ده د دې اثر به په نورو خلکو ډېر زیات دي، ځکه چې نور خلک به ګوري چې یاره ها دا اهل کتاب دي، دې څه دا پوهه خلک دی، دوی اسلام راوړي، مسلمانان کېږي، نو د دې نه ظاهریږي دا چې دا حق مذهب دی. نو ځکه الله تعالی ډېر زیات زور چې دی هغه په شروع نه چې دی په دغې بني اسرائیلو باندې په اهل کتاب باندې ولګوه. نو الله تعالی ورته اول ډایرکټ دغه نه ذکر کوي د هغې بد کارونه، د هغې فسق فجور یا دغه قتل د انبیاو، بلکې اول الله تعالی هغه په داسې طریقې سره هغې ته خطاب کوي چې د دغې دا زړونه نرم شي او دې طرف ته راوړي. نو الله تعالی فرمایي یا بني اسرائیل، اے د اسرائیل اولاده، اے بني اسرائیل. اسرائیل د یعقوب علیه السلام دویم نوم دی، یعقوب علیه السلام دویم نوم دی. اسرائیل معنی چې دا عبدالله ده، دا د عبراني ژبې لفظ دی، د دې نوم عبدالله دی. نو الله تعالی د حضرت یعقوب په ځای یا بني یعقوب په ځای چې یا بني اسرائیل ذکر کو، د هغې وجه دا ده چې د دې معنا عبدالله ده، د الله بنده. نو الله تعالی هم بني اسرائیل ته دا خطاب کوي چې ای د الله د بندګانو بچو، چې یاره دی خپل
پلار ته وګوري، هغه خپل د چانه چې را دغه شوي هغې ته وګوري چې هغه د اصل عبدالله او د الله بنده و، الله بندګي به یې کوله، نو موږ ولې په هغه طرف باندې نه ځو؟ نو ځکه الله تعالی د یعقوب په ځای اسرائیل ذکر کو، یا بني اسرائیل. مفسرین ذکر کوي چې په قرآن مجید کې هغه یا چې په انبیاو کې صرف 2 کسان داسې دي، 2 شخصیات چې د هغې د یو نه زیات نومونه راغلي. یو زمونږ پیغمبر مصطفی محمد صلی الله علیه وسلم دی، او بل یعقوب علیه السلام دی چې د هغه 2 نومونه دي، یعقوب او اسرائیل. او زمونږ د محمد رسول الله خو ډېر شي نومونه دي. صحیح ده. دې نه علاوه څومره انبیا دي د هغه ټولو یو نوم باندې دی هغه موسوم دی، نو دې کې یو یعقوب علیه السلام دی. نو الله تعالی فرمایي یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کئ نعمتی التی زما هغه انعامات انعمت علیکم چې ما پتا سو باندې کړو. په الله تعالی په دې بنی اسرائیل باندې خدای بلا نعمتونه کړو. د فرعون نه څنګه ورته نجات ورکو، او هغه چې د شام ته راوستله او شام کې دوی آباد شو. ټیک ده کنه؟ دغه شان منو سلوای ول څومره وخت فری ورکړله بغیر څه د مشقت نه. دغه شان چې د انبیاء کرام په ټولو نه زیات چې د په دې قوم کې 4000 راغلي دي. دغه شان نور اولیاء په دې کې راغلي، نور الله تعالی به خدای بلا نعمتونه کړیو. د وچو ګټو نه ولا چې چینی راوېستلې دولسه، نو الله تعالی ورته دغه وایي چې بنی اسرائیل زما نعمتونه، هغه نعمتونه چې ما پتا سو باندې کړي هغه یاد کړئ. و اوفو بعهدی، او زما وعده پوره کړئ. اوفی بعهدکم، نو زم تاسو وعده پوره کما. الله ته په تورات کې چې د دې بنی اسرائیلونه وعده غستې وه چې یاره تاسو زما دا وعده پوره کړئ. څه وعده وه؟ پاکې ډېر شی وعدې وې چې زما احکامات منئ. یو پکې دا وعده هم وه چې یاره څومره انبیا راځي د هغې به تاسو تصدیق کوئ، او یو چې کوم دی هغه محمد رسول الله به په آخره زمانه کې راځي، د هغې تصدیق به تاسو کوئ. نو هغې ورته ویل چې بالکل دا خبره مونږ منو. نو الله تعالی ورته هغه وعده یادوي چې کومه وعده تاسو کړې وه. نو اوس چونکې پیغمبر راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی، نو تاسو هغه خپله وعده پوره کړئ او هغه ومنئ. نو هغه ورته یادوي. اوفو بعهدی، زما وعده پوره کئ. اوفی بعهدکم، زب ستاسو وعده پوره کم. و ایای فرهبون، او خاص زمانه ویریږئ، د بل چا نه مه یریږئ، زمانه ویریږئ. زه د یرې قابل یم چې زمانه ویریږئ. و آمنو، او ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزلتو چې ما نازل کړي دي، مصدقا چې تصدیق کوونکي دي، لما د هغه څه معکم چې ستاسو سره دي. یعنې که ستاسو سره چې کوم تورات دی، کوم کتابونه دي، دا کتاب دا قرآن دا غیم تصدیق کوي چې یاره ها دغه چې دی د الله تعالی طرفه و. ولا تکونوا اول کافر به، او په دې باندې چې دی تاسو اول منکرین مه جوړېږئ، اول کافرین مه جوړېږئ. یعنی کفر چې تاسو اول مه کوئ. یو خو کفر د مشرکینو، هغه مشرکین هغه خو رسنه خبر نه و، انپړه خلک وو. خو یو کفر چې دی ستاسو دا دی، نو ستاسو اهل کتاب دی، تاسو یهودیان وي، تاسو چې کفر کوئ نو تاسو سره علم دی، د دې باوجود یې کوئ، یعنی دا پیژنئ چې دا پیغمبر حق دی، بیا هم کفر کوئ، نو ستاسو دا کفر چې دا ډبل کفر به شمارېږي. او بل اول کافر ندام ثابته شوه چې بای اول کفر چا وکړو، نو د هغې نه بعد چې څومره کافران راځي هغه خو به دغې ته ګوري کفر به اختیار یې که نه، نو د هغه ټولو وبا به په ده باندې راځي. بله خبره دې نه دام ثابت شوله چې کم کس د ګناه څه کار ایجاد کی او هغه بیا په هغه کې مخې ته څومره هغه کار ځي او ګناه کېږي، نو هغه کم کس چې دا ګناه دا کار ایجاد کړی دی د دغه ټولو ګناه به چې دی درته میلاویږي. ځکه الله تعالی فرمایي ولا تکونوا اول کافر به، تاسو اول کافران اول انکار کوونکي مه جوړېږئ. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ولا تشتروا او ما اخلی بآیاتی زما په آیاتونو باندې ثمنا پیسې قلیلا کمې، یعنی پیسې په مال، یعنی مطلب قلیلا مطلب دا دی چې د دنیا چې څومره مال حال دی که دا ټول دنیا د سرو زرو کې بیا هم ثمنا قلیلا دی. دا صحیح ده که نه؟ ځکه د الله په نیز باندې دا دنیا او د اسلام په نیز باندې دنیا خو چې دا هغه د هغې حیثیت نشته که نه، که هر څومره ډېر د چا سره مال هغه بیا هم ثمنا قلیلا وي. او ثمنا قلیلا په مال زما په آیتونو مطلب دا دی
چې تاسو غلط خبرې زما آیتونو مه پټوئ زما آیتونو کې چې څه احکامات دي هغه ښکاره خلکو ته ووایئ چې دا پیغمبر په حق باندې دی او دې کې دا صفات دي په تورات کې دا لیکلي وو دا صفات په دې کې دي تاسو داسې مه کوئ چې د خپلې مرضۍ مطابق د محمد رسول الله چې څه صفات راغلي هغه د دې نه کش کوئ د دې نه کټ کوئ او څوک دله څه پیسې درکړي او تاسو د هغې مطابق چې دی هغه په آیتونه خرابوئ نو دغه وایي چې ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا وایایا فتقون او خاص زمانه ویریږئ ځکه چې زه د یارې لایق یم بل څوک خو نه دی په دنیا کې ولا تلبسوا الحق او حق مه پټوئ ولا تلبسوا الحق او حق مه ګډوډ کوئ بالباطل د باطل سره وتکتموا الحق وانتم تعلمون او حق مه پټوئ او په دې حال کې چې تاسو پوهیږئ یعنی حق د باطل سره مه ګډوډ کوئ چې ستاسو سره پته وي چې دا پیغمبر حق دی او بیا هم تاسو وایئ چې حق نه دی او د هغې سره دغه شان آیتونه چې دی هغه د خپلې مرضۍ مطابق چې څه درله راځي هغه کټ کوئ نو داسې چل وایي مه کوئ یا بني اسرائیل